أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 43، 44 اور 45 مطالعہ کوونن. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کله چې اعلان وکړو ورستو پرون درس کې یو آیات باندې د هغو خبرو د هغو خلکو د هغو منافقینو طرف ته اشاره شوي وه او نن د هغو حالات بیانوي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې بای تیاری وکړي نو منافقینو باندې دا خبره ډیره ګران وغورځېدله، ډیره ګرانه شه چې اوس به موږ څرنګې ځان خلاصو. اور دا تیاری وا میاشت لګ بګ شروع وه. په دې دوران کې هغوی اکثر بیشتر خپل کوشش هم وکړو چې نور ځان سره ملګري جوړ کړي، لیکن یو څه تعداد نه علاوه په مسلمانانو باندې د دوی کوم چې مخلص وو په هغو باندې د دوی وس نه ورسېدو. البته خپل منافقت چې و هغه دی کې موجود و، نو دی یوه لیار اختیار کا و هغه لیار دا وه چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ټول براغللو یو او خپل عذر به پیش کړلو او نبی صلی الله علیه وسلم د نرم مزاجۍ نه نرم دلۍ وجې نه هغو ته اجازت ورکو چې ټیک ته ماته عفا الله عنک. دغه کې الله تعالی یایي نبی صلی الله علیه وسلم ته یایي گویا کې الله تعالی ته دا خبره خوښه نه شه. عفا الله عنک، الله دې تا معاف کی. الله یایي اے نبی صلی الله علیه وسلم الله دې تا معاف کی. لما اذنت لهم، تا ویلې دی ته اجازت ورکو، یعنی تا دیتا دی جهاد باندې تلنې نه رخصت ویلی ورکو. لما اذنت لهم، دیتا دی ویلی اجازت ورکو. حتی یتبین لک، څو پورې چې تا مخې ته یعنی دا رخصت چې تا نه وی ورکړی نو تا مخې ته به یوه معامله کولو شوې. حتی یتبین لک یعنی څو پورې چې د دی صورتحال تا مخې ته واضح شوی نه وی، یعنی دی بو بالکل واضح شوی وی، هغه پورې تا اجازت دی ته نه و ورکوونه. دغې وجوهات دا و چې چونکې دی زړونو کې منافقت خو ضرور و. اوس آخر ټیم پورې کچرې د دې انتظار شوی وی او نبی صلی الله علیه وسلم اجازت گویا کې دا آیات دای چې تا نه وی ورکړی نو د دی صورتحال به بالکل واضح شوی. ظاهره خبره دی تله نیولی نه و، دی زړونو کې یو غلا وه، خو د هغې غلې ته یو سند میلاو شو دی ته. او سند څه شی و؟ د نبی صلی الله علیه وسلم اجازت. اوس هغوی سرعام ین شروع کړو چې موږ ته خو نبی صلی الله علیه وسلم اجازت راکو. نو دې کې کمزوري مسلمانان چې وو چې هغه اگر چې مخلص وو مګر هغوی یا تربیت نه وشوی یا څه وجوهاتو نه هغوی ته هم لږ غوندې هغه پرېواته زړونو کې چې کچرې موږ اجازت واخلو. نو دغسې صورتحال و په هغه ټایم کې نو الله تعالی ته دا خبره خوښه نه شه چې یاره تا ولې اجازت ورکو دی ته. دی به دې پرېښي وای حتی الذین صدقو، یعنی تا مخې ته به دا خبره وضع شوي وی چې څوک رښتوني دي، تا سره چې کوم مخلص دي دا به بالکل چند شوي وی، هغه به بل شوي وی. وتعلم الکاذبین، او تا ته دا یو واضح شوي نه ده چې دروغجن څوک دي، یعنی زړونو کې غلا چا ساتلي د منافقین څوک دي، تا دی ته اجازت ویلې ورکو. لا یستأذنک، بیا الله تعالی خپله د هغو خلکو تایید کوي، د هغو خلکو ته سند ورکوي چې کم خلک مخلص وو. فرمایي چې لا یستأذنک،
یقینا چې تا نه هغه خلک کله هم اجازت نه غواړي الذین یؤمنون بالله چې هغوی الله باندې ایمان وي والیوم الاخر و آخرت باندې ایمان وي دا خلک تا نه کله هم اجازت نه غواړي ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم چې کوم دی موږ ته دی رخصت ملاو شي د جهاد نه د جان و د مال چې موږ ته د ځان و مال نه د موږ ته دی موږ دی معذوره کړلی شو یعنی موږ ته د موږ معذرت تی قبول کړلی شي سوال نه پیدا کیږي ځکه چې هغه مخلص مسلمان چې وو هغه خو دا تلاش کولو هغوی خو به په ده تلاش کیو چې موږ ته شهادت ملاو شي موږ قبول شو په دې لارې کې موږ مال قبول شي موږ کیسه کړې ده بله ځای چې یو خجوري دومره غوندې راوړي خو جذبه وه هغه کې که نه هغه کې اخلاص و هغه کې خواهش و چېرې څه حصه واخلم بس هغه سره دغه حصه وه خو هغې حصې ته څومره قدر قیمت د هغې وختو د هغې حصې اگر چې هغه لږې غوندې خجوري وې نو دلته الله تعالی یایي چې سوال نه پیدا کېږي چې کوم چې مخلص مسلمان دي او الله روی یوم آخرت باندې ایمان لري هغوی ته دا پته ده چې دا دنیا عرضي ده او عرضي دنیا که موږ قربان کو دی الله او د هغه رسول باندې دی او هغه د هغه احکامات او د هغه په دین باندې نو موږ ته به په دې باندې د آخرت کې د اجر ملوي دا یو فکر ده چې مسلمان کې موجود ده لہذا غاتا نه کله هم اجازت نه غواړي ان یجاهدوا باموالهم انفسهم چې موږ د معذوره کړلی شو د جهاد نه د مال په ذریعه او د ځان په ذریعه یعنې موږ مال او د موږ ځان ته د معذرت ترې والله علیم بالمتقین بیا الله یایي چې الله ته د متقینو خلکو پته د متقین څوک ته تقوا یعنی د الله ډر د الله خوف الله پرهیزګري د الله تابعداري چې هغه الله یایي چې ما ته پته ده زه خلک پیژنم انما مخکې الله تعالی انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر انما یستأذنک یقینا الی چې یقینا داسې درخواست چې دا تا ته چې رسي چې معذرت څوک کوي دا معذرت خو هغه خلک به کوي تا ته الذین لا یؤمنون بالله چې هغوی الله باندې ایمان نه راوړي یعنی چې هغوی الله باندې ایمان نه ده راوړی والیوم الاخر و آخرت نه مني ورطابت قلوبهم اور د هغوی زړونو کې شک و شبه ده یعنی هغوی اوس متردد دي او په ګومه پوزیشن کې دي په زړونو کې شک لري د دې خبرې چې یاره د دې بدل به موږ ته څنګه میلوي هغوی یقین نشته ده هغوی هسې تا سره لګیا دي خو د هغوی زړونو کې هغه ایمان هغه اخلاص نشته ده ورطابت قلوبهم او د هغوی په زړونو کې شک ده فهم فی ریبهم یترددون اور هغوی خپل شک چې ده خپل شک و شبهې کې متردد دي یعنی خپل شک و شبهې کې ډوب دي دغه وجوهات دي چې هغوی رسي او دا دغسې و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به یو رتلو او هغوی به دا اجازت خستو چې یاره دا وجوهات دي نبی صلی الله علیه وسلم په نرم مزاجۍ نه ورته رخصت ورکو دا آیتونه د هغو باب کې دي مخکې د دې تذکره شروع ده انشاءالله الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي د دین فهم راکړي د سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم ایران ته فتح ورکړي رب کریم امریکا او اسرائیل مغلوبه کړي ناکام و نامراد کړي او د هغې ټول ملګري ناکام و نامراد کړي او د ایران او د اسلام په حق کې کم مسلمان چې جدوجہد کوي مسلمان رب کریم دو ټولو ته رب کریم ته اتحاد و اتفاق نصیب کړي رب کریم د موږ دا دعاګانې قبولې کړي موږ څومره عزیزان شته دران د دنیا نه لاړ دي رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي ټولو قبرونه د نور نه منور کړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته خپل روزګار کې برکت واچوي رب کریم چا نور حجتونه پورا کې سو قرضدار قرضونه اعلان کې رب کریم مرګ پورې مشته اطاعت نصیب کې اطاعت
دین خدمت او د دین کې اقامت دین په جدوجہد کې مو شول قبول کې مرګ وخت مشته ایمان نصیب کې مرګ دی بعد مشته مغفرت نصیب کې قبر دی عذاب نه او د آخرت تمام تکلیفات او حساب کتاب سختیو نه موږ وساتي رب کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مشته او بنصیب کې جهنم نه موسته پل صراط په لاري مشته موږ مور پلار ته خويندې رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټولو مسلمانانو ته رب کریم تخپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الامي على اله وصحبه بارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.